بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو، نن دا ویډیو ډیره مهمه ده. زه په هره ویډیو کې دا خبره کوم چې دا ویډیو ډیره ضروری ده. دا ویډیو صرف او صرف ستاسو د فائدې لپاره ده، خاص کر د غریبانو د فائدې لپاره دا ویډیو زه جوړوم. نو کوشش وکړئ چې د دې کې ستاسو نه یو ځای پاتې نشي. دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. او ملګرو، تاسو به زما اکثر ویډیوګانې کتلې وي چې زه په زل داسې نه کوم چې ګنې یاره زه 5 منټ 10 منټ ویډیو جوړه کړم. زه یم چې یو کار په 1 منټ کې خلاص شي، نو زه هغه په نیم منټ کې خلاصول غواړم. خو چونکې بعضې دغه داسې چې ویډیو اوږده شي، هغې دپاره زه ستاسو نه معافي غواړم. ملګرو، اول دلته زه دا میسیج ښیم، د هغې نه بعد به پرې خبره کوم. صحیح شوله. میسیج دا دی. د تاسو کتی شئ ملګرو، ما ته لیکلي دي چې برای مهربانی احساس ایمرجنسی پروگرام के रजिस्ट्रेशन के लिए अपना متعلقات ضلع انتظامیہ سے رابطہ کړئ. صحیح شوه. د دې میسیج مقصد څه دی؟ دا تاسو ته ما ولې وښودو ملګرو؟ د دې مقصد دا دی چې مراد سعید عمران خان دا پروګرام کړی دی چې هر یو غریب ته به د شناختي کارت په سر باندې 12,000 روپۍ میلاویږي. تاسو معلومات کولی شئ. د هغې د میلاوېدو طریقه څه ده؟ تاسو به په میسیج وکئ دې ته، تاسو به راکتی شئ ملګرو. 71 ته به خپل شناختي کارت ولیکئ. دا دی، دا میسیج ما کړی دی، شناختي کارت نمبر ما لیږلی دی. صحیح ده. نو تاسو ته به یو میسیج راشي په دې طریقه چې تاسو د ضلع انتظامیې سره رابطه وکئ، یا به تاسو له میسیج راشي چې تاسو د دې پیسو اهل یوئ. تاسو ته به په 3 ورځو کې بینک در وښیي چې یاره تاسو دې بینک ته راشئ، تاسو ته به پیسې میلاو شي. 3 نمبر کې هغه کس دی چې د هغه سره مال دولت زیات دی، نو هغه ته به دا پیسې نه میلاویږي. دویمه خبره دا ده چې د کلي په سر باندې چې کوم راشنې دي تقسیمیږي، نو د هغې طریقه هم زه تاسو ته ښیم ملګرو. طریقې دا ده چې تاسو به 55 ته SMS وکئ. په SMS کې به څو کسانې وي، کسانو نومونه به ولیکئ، خپل د علاقې نوم به ولیکئ، خپل شناختي کارت نمبر به ولیکئ، او 55 ته یې سینډ کئ. تاسو ته به د کلي په سر باندې، د کور په سر باندې تاسو ته به راشن میلاویږي. امید لرم چې دا ویډیو به تاسو ته پیدا درکړي. که نور څه معلومات دپاره تاسو کمنټ کولی شئ. هغې پورې درنه اجازت غواړم. د الله په امان.